बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद लरम چې تاسو ورو جوړ او خوشاله وي او ژوند په مزوج په دوستانو افغانستان کې زلزلہ راغلی و. زلزلې په نتیجې کې ډیر زیات خلک چې دي هغه متاثر شوي دي. هغه وجه څه ده؟ اخر ولی افغانستان باندې مخکې زلزلې نه راتلې او زلزلې راتلل شروع شولې. دینه مخکې دوستانو تاسو خیال کړی چې افغانستان کې فاحشه دا حالت چې دوی جنکه سره عام په دکان کې خپل عزت نیلموي. اخر ولی دوستانو د ویډیو کې د نور فیکټس ته کلیر کام او کتا سو نور معلوماتو باندې ځان خبرول غواړي مونږ ویډیو ځان ستر اخره پورې وګورئ او چې کوم ملګری مونږ په چینل باندې نوی دي هغه د مونږ چینل مخه ځان سبسکرایب کی ټاله نشان دی وي تاکي مونږ راتلونکي معلوماتي ویډیو هغه ته په اسانه سم لاوي. دوستانو دا واقعیا د افغانستان د چې زلزلې پکې تپي مچوا کړی دا دومره تبي چې هغه شماردل انسان په واس کې نه ده. روزمره بنیاد باندې لاشونه سیوا کیږي، روزمره بنیاد باندې خلک مړه کیږي. خو آخر د افغانستان باندې دا معاملات ولې را پیښ شو؟ افغانستان کې غریبي ده، مفلسي ده. دوی جنې کې چې هغوی په دکان کې سره عام د شرم نه آري چې څوک مو بوسۍ کی او موږ بدنامي وشي، هغوی خپل شرم سره بازار نیلام کړي او هغې نه بعد هغه ویډیو دومره نیلامه شوي وه چې هغه ویډیو آریو پلیټ فارم باندې ورسېدله. آریو پلیټ فارم ته ورسېدله چې ټول افغانستان ټولو د پښتنو بېزتي وشوله. زه خپلو پښتنو ورونو نه دا یو ریکویسټ کول غواړم چې د ویډیو بایکاټ وکړي چې موږ د معاشرې کې موږ څه عزت پاتې شي، د پښتنو څه عزت پاتې شي. ټولو نه غټه خبره د مسلمانانو عزت پاتې شي. دوستانو الله پاک چې کوم د زلزله متاثرین دي هغوی امداد دپاره څوک داسې مفلسه کس پیدا کړي چې هغه ډېر زیات مخلص خپل عوام سره مخلص چې هغوی امداد کول شي. او الله پاک د دوی باندې خپل رحم او کرم وکړي او دوی ګناهونه معاف کړي. والسلام.